خبره کوم دا به د چا رور نی هغه مور به ما ته څومره دعا کوي هغه خور به ما ته څومره دعا کوي چې دا بچی ټیک ټاک شي دا یو بم دی چې په پېښور راغورځېږي دا د ګلونو ښار و داسې یو وخت و په دې فوټپاتونو به ګلونه ولاړ وو په دې به مالیان ګرځېدله نن په دې باندې نشیان ګرځي زه شکر دی چې ما نه الله پاک دا خدمت اخلي شکر دی چې ثابت بھائی نه الله پاک دا خدمت اخلي قسم په خدای مونږ وکړېدو مونږ وجړېدو ما وکته که نه ما دا ستونزې وکته که چې دا به د چا رور نی هغه مور به ما ته څومره دعا کوي هغه خور به ما ته څومره دعا کوي چې دا بچی ټیک ټاک شي دا بچی په حیا په عزت شي دا ځوان په حیا په عزت شي دا ما ته څومره دعا کوي یار مونږ خو دې ته تکړه یو چې ما پسې ووې تا پسې ووې خو دې دپاره څوک هم نشته چې د انسانیت دپاره روزي د پټخۍ له مې زما یو ورور راځي ثابت خان به ما سره در په در خور په سره ګرځي دا ثابت خان به کله ما سره یو ځای کله بل ځای کله بل ځای ثابت بھائی دا ځوان دی زیب خان راشه یو څو خبرې در سره کوم راشه یو څو خبرې در سره کوم یو څو خبرې در سره کوم ما ته صرف دا ووایه چې د مور څومره خوږي مور څومره تړدي دا راته ووایه پرېښی مې مور څومره خوږي مور څومره تړدي ته د چا زوی نه وایه ته څنګه چې د چا زوی داسې سم د چا ته د چا رور نه یار زه چې یو ورځ کور ته لاړ نه شم قسم په خدای ما پسې مور جاړي ما ته مور بار کارونه کوي بچې چرته ستا مور به څه کوي تا ته پته ده زما مور شته رور شته خور شته خو زه کله روزم چکر له دې ملګرو سره شپې ده نو د دې ستا ښکلی ټیک ټاک کوچ ته د دې ډیران ته ولې راوځې بس دی هسې کله روزم دې ملګرو سره دا ښکلي تو ځان له ښکلي ملګري ولې نه ګورې نو ښکلي ملګري مې شته داسې مې شته هغه شمشار ملګري مې شته که تو په دې ځای نه کېناستې اوس چېرته د ملګرو سره هوټل کې په ښکلي حجره کې په ښکلي محفل کې ناست وې ښه به نه و تو دا ځای ته ناست دی تو دې ډیران ته وګوره نو خو بس خیر لکه اوس مې داسې بوزه مه که نه نو خدا بوزه خو مې مه که ښه نه دې بوزو ودرېږه نه دې بوزو صفا خبرې وکړه ما زور مه کوه یار خبره کوم ګرانو کتونکو ځوان رانه منډه که خو ما ویلی ته د چا زوی ته د چا رور ثابت بھائی یو جهان مننه چې بټخېلې نه راغلي او دغه بچو باندې کار کوي الحمدلله ډېر لا تعداده پروګرامونو تاسو دې بچو دپاره وکړه دې خلکو دپاره تاسو دغه ډېر لا تعداده پروګرامونه وکړه ثابت بھائی څه به ویې غواړې کاشف بھائی زمونږ هم دغه بار یو وینا وي دا ستاسو د چینل په وساست د جسا دلته دا څومره مونږ هلې ځلې دي په پېښور کې هغه وایي ما درته ټول عمر د ګلونو ښار ویلی دی او کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره دا یو بم دی چې په پېښور راغورځېږي دا د ګلونو ښار و داسې یو وخت په دې فوټپاتونو به ګلونه ولاړ وو په دې به مالیان ګرځېدله نن په دې باندې نشیان ګرځي نن په دې د هغه ځوانانو زندګۍ بربادېږي کم چې زمونږ راتلونکي مستقبل دی زمونږ سرمایه ده نو زه خو یم د دغه ټول کریډټ تاسو ته ځي یو جهان مننه چې تاسو په دې نیمه شپه راودي زمونږ سره د خپله ټیمه او زمونږ سره دا هلې ځلې کوئ او دا ځوانان ژوند طرف ته راولی یو جهان مننه ثابت بھائی ګرانو کتونکو ما نه به الله پاک تپوس کوي چې یار ما دا څنګه ژوند تېر کو چا دپاره مې ژوند تېر کو چا دپاره زه راوتی یم وایي دی که نه یار خلک دي څوک به څه وي څوک به څه وي چې کوم خلک موږ پسې ردې بدې وي الله پاک دې د هغې هم د خور مور پرده وساتي زمونږ کار انسانیت دی زمونږ کار خدمت دی او زه به دغه خدمت ښیم دا الحمدلله مدد سنټر اونر
چې برانچ بټخیله کې هم دی کوهاټ کې هم دی او الحمدلله پیښور کې هم دی خو ما ورته ثابت بھائی آل پاکستان په ذریعه به کار کو او انشاءالله دغسې خلکو له به ځو ځکه د دې ځوان مور خو به راته دعا وکړي که نه تښتېدو ښه د دې ځوان پلار خو به راته دعا وکړي که نه ګرانو کتونکو نن مې د ډېره دا ډېر خلک دي که نه یاره بیا په دې ټیک ټاک او دغه باندې یو غوغا جوړه شي خلکو یاره وي ایکټینګ وکړو جړی وکړه نن مې جړا وکړه نن زما زړه جاړېدو چې ولې بل ځوان نو د دومره غټ پېښور کې دومره هسپتالونو کې بل ځوان نشته چې د شپې 3 بجې 4 بجې راپاسي د شپې 2 بجې راپاسي ولې د ثابت د چا زوی نه دی ثابت خان د چا ورور نه دی چې دا لیونیانو غوندې در په در خورې په سر ما سره ګرځي کله کوهاټ کله بنو کله کرک کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای ولې ثابت خان د چا ورور نه دی خپل ځان تکلیف ته ورکړی دی خو د بل ژوند بچ کولو لی ورکړی دی ګرانو کتونکو چېرته هم مزئ ما سره اوسئ چې د کاشف دغه جړه په خندا بدله شي او دې لاړ شي مدد سنټر د دې چې هلته یې وخاندي نو زما په مخ به هم خندا پیدا شي مونږ سره اوسئ ګرانو کتونکو ځوان مې راوستو مدد سنټر شاهین ټون گلی نمبر 8 پېښور ته برانچ نمبر 2 دا ځوان ما هم راوستو دغسې په سړک باندې پروت و او ما ثابت بھائی ته ریکویسټ وکړو چې ثابت بھائی دا هم راوچت که چې دا کش په ومان نه هېرېږي اوس الحمدلله د دې ځوان رزلټ تاسو وګورئ او زیات نه زیات د دې ځوان رزلټ به زه هم ښیم د یو میاشت هم نه کېږي الحمدلله مدد سنټر دله ډېر هر څه ورکړه ذیشانه دا ځوان پیژنې که نه او جی دا څوک دی دا زموږ ملګری دی جی ستاسو ملګری دی او جی هم تاسو سره ټایم تېرولو او جی څه نصیحت ورته کې ډېر نصیحت جی څه ورته ویل غواړې جی دلته کې به انشاءالله دا ښه شي د ژوند مستقبل به هم ښه شي جي او دا به دلته کې انشاءالله ښه ښایسته مو یو چې کوم دی داسې نور څنګه زه دله نن عبرت ورکوم جي دا به سبا نورو مریضانو له ذیشان د منډه واله یار ما منډه کې رونو زما خپل خوښ شوم خیر دی زه د خوښ شمه خو چې د دې خلکو ژوند بشي منډې واله ما ورپسې ورټوپم که څه نصیحت ورته کې درته ولاړ دی ستا ژوند څنګه روان دی دلته شکر الحمدلله ښه ښایسته ژوند هم روان دی جي او جي زه ورته دا ویل غواړم چې انشاءالله دلته کې ښه ښایسته وخت تېر کړه او ښه عزت سره تېر کړه وګوره ورته او جي زموږ یار دوست دی جي اوس مونږ ښه پېژني ستا ژوند دلته څنګه روان دی ښه ښایسته روان دی ښایسته روان دی هلکه ذیشان پیژنې बिल्कुल पेजन वही जी ملګری دی बिल्कुल मलګری مې څه مطمئن شوې ته نو بجی او ځکه یو ژوند چې تیریږي تاسو څنګه دلته ژوند تیری تاسو زمونږ هم ژوند تیری داسې بل سره ژوند تیری ته به دلته خوشحاله ژوند تیری ښه شهر ځکه تیری خوشاله ژوند ما تیری خبر ذیشان نه مطمئن شو دی مخکې څنګه اوس څنګه دی مخکې هم دغه شان انسان خو مطلب نشي لږ ښه شوی دی اوس مخکې هم هغه رنګ انسان و خو دغه ګند نه ځان وساتلو دغه نشو نه ځان وساتلو وګوره ذیشان ته اوس هغه ماحول کې نه بیجان کنه اوس ښه شوی دی که نه ته به ما هغه ماحول پرېږدې که نه ښه صحیح ده خیرن به ګرځي اوس پاک ګرځي دلته دلته اوس وګوره ځان ته وګوره صحیح خبره ګرانو کتونکو سمندر چې دا هم مور پسې چاړه راغستې او ما هغه ټایم ثابت به یې نو زه ورپسې ورغلم په چاپه باندې دې ما هم روچت کو هلکه څنګه خیمه ژوند ښه روان دی صحیح څه دلته محسوسېږي دلته څو ورځې وشوې دې څو ورځو کې ستا زندګۍ کې څومره فرق راغو ډېره خوشحالي رااله ستا سترګو کې جړا ولې راغله دا راته ووایه جړه په دې رااله چې مخکې وخت نه اوس ښیمه مخکې به مې شک شوبه کوله مور خور باندې او اوس ډېر ښه شوی یم چاړه چاکو به دې راغسته هر څه مې راغسته مدد سنټر کې علاج څنګه روان دی ښه ټیټ روان دی خوشحاله او خپل هر سهار د ټایم ټو ټایم ملاوي ښه ټیټ ګرانو کتونکو زما مقصد انسانیت الحمدلله زه نن ډېر زیات خوشحاله یم یاره دی به مونږ ته څوک یار د فیملی به ماته دعا وکړي د مور او خور به ماته دعا وکړي د ضرور به ماته دعا وکړي مونږ هم دغه دعا
دغه دعا ته حاجت دی ثابت بھائی ما وی په مخ مې باندې خندا پیدا کېږي چې کله دا ځوان زه راولم ما هم ژړل خو خندا زما په مخ اوس پیدا شوه کاشف بھائی یو ګران کار دی ما چلته هغه ستاسو منډې ولیدې نو زه خو پخپله پځې ودرېدم ځکه هغه منډې ما نه والې کېدې کومې چې تاسو په ده پسې ووالې زه حیران یم دا ستاسو حوصلې ته دا ستاسو جذبې ته الله دې ستاسو دا جذبې داسې قایمې او دایمې لري دا څنګه چې تاسو په سوونو خلک داسې سنټرو ته بوتله د هغې علاج وشو په حیا عزت کې خپل ژوند تېروي دغسې الله دې کي چې مونږ له الله توفیق راکړي او تاسو سره مونږ داسې څنګ په څنګ لاړ شو دا څنګ چې د سر روان یو جهان مننه ثابت بھائی الله پاک دې تاسو له ډېر عمر درکړي ګرانو کتونکو یو خبره کول غواړم ما دا نمبر شو کې دا د هسپتال نمبر دی ډېر خلک کالونه کوي کاشف بھائی مونږ کره هم راشه زمونږ بچي له هم راشه زمونږ رور له هم راشه او زمونږ کوروالا له هم راشه الحمدلله 20 کسان ما سره مدد سنټر کې فری ژوند تېروي نور به انشاءالله مونږ ثابت بھائی سره ودرېږو دله به لاس په لاس ورکو چې هر څوک وي که نه او دا ویډیو ګوري چې هغه ویره مونږ کریم نشهید دی تاسو ته زه ریکویسټ کوم راځم به درو میاشتو دپاره ما 20 کسان فری اخیستي دي چې کله دی فارغ شي انشاءالله هغې نه بعد به زه فری کسان اخلم زه به هغې په سوشل میډیا اعلان کوم دا کومې نمبرې چلیږي دا مدد سنټر نمبرې دي که څوک نشه کې ککړ وي یا نشه کې مبتلا وي نو تاسو ته وایم مدد سنټر ته راولئ هغه نه به یو ځوان جوړېږي هغه نه به یو ګلالۍ جوړېږي هغه نه به یو ستاره جوړېږي او هغه نه به یو ګل جوړیږي دا ګل برته ان شاء الله درې میاشتې بعد زخم چې دې ګل ریزلټ د ذکر درکوم ګرانو کتونکو مدد سنټر نمبر چلیږي دا د مدد سنټر نمبر دی که څوک نشه کې ککړي بالکل تاسو راوستئ شي او علاج ورله کوی شي مال او زما خو ګرور ثابت خان له اجازه راکړي چرته خپل دعاګانو کې یاد ساتي الله هم تل خوشاله کامیاب ساته پښتنو چې تاسو ما سپورټ کوئ ما لایک کوئ ما خوښوئ او زما ویډیوګانې ګورئ یو جهان مننه چرته خپل دعاګانو کې یاد ساته مال او زما خو ګرور وسیم جان له ثابت خان له اجازه راکړي الله حافظ